د نور محمد ترکی د وژنې ټکی په ټکی کیسه، چا څنګه ولې او په څه یې وواژه، د پیښې کورني او نوي معلومات. که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو هره ویډیو ژر تر تاسو در ورسیږي. ترکی په 1999 زیږدیز کال کې هوانا ته په یوه غونډه یا کنفرانس کې د ګډون په موخه لاړ چې د بیرته ستنېدو پر مهال یې په روسیه کې له برژنیف او د هغه هیواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره وکتل او داسې ان کیږي چې شوروي چارواکو هغه مهال د حفیظ الله امین د مقاومت او سخت چلن په اړه ورته خبر ورکړی و او له هغه نه د لرې اوسېدو یې هم ورته ویلي و. حفیظ الله امین له دې خبر شوی و چې د نوموړي د جدیت او نوي هوډ په اړه روسانو نور محمد ترکی ته یادونه کړې ده. نو هماغه و چې له شوروي څخه له راستنېدو وروسته یې له ترکی سره بډوالۍ یا اختلافونه جدي شول. د شوروي استازي یا سفیر پوزانوف چې اره یا اصلي دواړه غاړې پاللې د منځګړیتوب لپاره د ترکی په کور کې وخت وټاکه او په سبا ارګ ماڼۍ کې د ترکی په کور کې لیدنه ترسره شوه. ترکی د امین څخه معنی یا شکایتونه لرل خو د استازي یا سفیر د خوا دا ستونزې وړې وبلل شوې او استازي یا سفیر چې له امین سره یې هم لیدلی وو د دواړو ترمنځ د روغې لپاره وخت وټاکه. امین د ارګ ساده امنیتي غونډال یا سیستم ته بدلون ورکړ او ډګروال جانداد چې څه موده د ګارد ټولیز بولندو یا عمومي قومندان ټاکل شوی وو او هم امین ته پالوال یا وفادار وو د ارګ ټولې مورچلې یا پوستې پاکي یا تصفیه کړي. د ترکی د کار د ودانۍ په لومړي پوړ کې د امین د ملګري سریاور سید داود تړون سمبالخونه یا دفتر هم وو چې د کودتا مهم لوبغاړی وو. دې ودانۍ ته مخامخ د کوټې بڼ و چې ترکی هلته ژوند کاوه. په دې اړنګمنو یا شکمنو ورځو کې د ترکی دوه یاوران تورن عبدالقاسم او تورن بابرک شپه او ورځ څار کاوه او د ترکی رنسپو یا ډاکټر جګړن ډاکټر عظیم به هم شپه او ورځ همدلته وو. دا چې نن د روسي استازي په منځګړیتوب د امین او ترکی د ستونزې د هوارېدو په نیت ناسته ده نو باید امین د ترکی کور یا ارګ ته بې وسلې راشي. امین د ترکی د سریاور تړون په وزله یا وسیله د څو صاحب منصبانو په بدرګه د ارګ 2 نمبر ماڼۍ یا قصر ته ننوت او د ترکی استوګنځي ته له توپانچو یا تومانچو سره ملګري ننوتل. مخکې په ټلیفوني خبرو کې د استازي په مخ کې ویل شوي وو چې دوی باید بې وسلې راشي ځکه اکر یا حالت دومره نازک ده چې هر وړه سرغړونه د لوی ټکر شونتیا برابروي. همداسې وشول. د تړون 3 کسانو ته د 2م پوړ په پوړیو یا زینو کې ډاکټر عظیم مخامخ ودرید چې باید بې وسلې راشي. امین لا د باندې یا بهر وو. تړون بې لیدې چې غږ وکړي ډاکټر یې پر اوږه وویشت او پر راوتونکي کس باندې ګولۍ وورولې. د ترکی د یاور لخوا پر تړون هم ټک یا ډز وشو او تړون هم دلته ومړ. نورو چې ټکان واوریدل د امین په ګډون په گاډي کې سپاره لاړل. ترکی او استازی یا سفیر پوزانوف چې له کوټې راووتل یوه غمجنه شیبه یې ولیدله. پوزانوف د اکر یا حالت پوښتنه وکړه او ووت. څو غړي وروسته د تړون جسد یا مړی له دې ځایه څخه یوړل شو او هغه ودانۍ چې سترې هندارې او د انځورګرۍ ایښنده یا جالبې دړې یا تابلوګانې لرلې او څو ورځې د مخه پکې د وزیرانو غونډې کېدې یوه ترغاکي یا توپاني غار یا تونل ته ورته ښکارېده چې اوس نو یوازې د ترکی کورنۍ او څو یاوران پکې اوسېدل. ترکی چې مایوسه و کوټې ته راغی او هڅه یې وکړه د وسلوال پوځ د مشرانو سره په اړیکه کې شي خو د ټلیفون تارونه یا مزي پرې شوي ول او په لومړي ځل یې زړه ته تېره شوه چې شاګرد یې دا کار کړی دی. مازدیګر ترکی بڼ ته ووت خو خپلوانو به یې ټوکې کولې چې د واکمنۍ نیول خو نو دا کیسې لري او یا هم داسې چې دا خوندور خواړه او گاډي خو ځواب غواړي. ترکی د وخت څخه په ګټه اخیستو د کور د لومړۍ مورچلې یا پوستي یو ځوان صاحب منصب راوباله او ورته یې وویل چې بولندو یا قومندان ښاغلي جانداد ته ووایه چې ما ته د سیاسي بیرو ځینې غړي او ښاغلی امین راوغواړه. ویل کېږي چې ترکی پلان لره چې له واکه لاس په سر شي یا استعفا وړاندې کړي خو تر سبا سهار پورې هیڅوک رانغلل.
په سهار بیله غونډه ونیول شوه او د ترکي په نشتون کې د مشرتابه څخه ګوښه او امین د پر ځای کېناست. ایخانده یا جالبه دا ده چې هیچا د سکالو یا موضوع اړوند ولې څه ونه پوښتل. په مازیګر چې د تکلخت یا سپورټ کوو خبر شو چې نن بې له ده غونډه شوې ده. ترکي وویل ما د دوی لپاره خپله کورنۍ هیره کړه خو دوی زه غونډې ته ور نه غوښتلم. په همدې ورځ ماښام د ترکي د استوګنځي د پیپونو یا نلونو اوبه هم پرې شوې او هلته اخته چوپړیالانو یا خدمتګارانو به اوبه په بالټیو یا سطلونو کې له بله ځایه راوړلې. ماسخوتن ناوخته د ساتونکو بلندو یا ګارډ قومندان وړه ټوټه لیک راوړ چې پکې لیکل شوي وو: ښاغلی ترکی، یاوران، تورن ببرک او تورن قاسم دي د ګوندي جرګګۍ یا سازمان غونډې ته چې په فوق العاده ډول جوړه شوې ده صوب یا حاضر شي. یاورانو لیک ترکي ته وروړ او هم یې ورته وویل ښاغلی دوی غواړي تاسو له موږ څخه بیل کړي. ترکي وخندل او ورته یې وویل ما څه کوئ که کومه غونډه وي ورشئ کیدای شي د دې پیښې په اړه ګړار یا بحث وي ما ته به هم خبر راوړئ. خو ټینګار وشو چې تر سهاره وپیسئ یا صبر وکړئ څو اکار یا وضعیت معلوم شي. په سهار څو صاحب منصبان او سرتیري راغلل او په بله ټوټه لیک کې په ټینګار د یاورانو د ښکته کېدو غوښتنه کړې وه. ترکه چې پوه شو بله لار نشته بولی امر یې وکړ دوی باید ورشي چې دغه کړکېچ پای ته ورسوي که په هره بیه وي. دوی پوهېدل چې مرګ ته روان دي. خپلې رسمي جامې یا یونیفورم یې واغوسته. د ترکي لاسونه یې مچ کړه او د کورنۍ له غړو سره یې مخه وکړه. له ښکته کېدو سره چې له وره ور ووتل ویې ویل دا د موږ راښکته شو ووایاست څه مو پکار دي. خو یوه مزاري صاحب منصب پر سرتیرو غږ وکړ چې وی نیسئ. سرتیرو سملاسي په راوړې رسۍ یې لاسونه ور وتړل او له ځانه سره یې بوتلل. په دې ورځ پوزانوف روسي مشرتابه د کودتا په کېدو خبر کړ خو دولت که څه هم خبر شو په دې اړه یې رسمي هیڅ ونه ویل. خو راډیو ټلویزیون کې د ترکي ویناوي او نوم د پخوا په شان درون یادېده او د روغتیا په اړه نارې یا شعارونه ټول وګړي په تیره د ترکي پلویان هیښ یا حیران کړي وو. د روسانو دوه مخي د دولت لنګېدل د وسلوال پوځ کړکېچن اکر یا وضع او د مجاهدینو واک ته رسېدل د باخبرو وګړو د څرګندونو سرلیکونه وو. ترکي خپلې پاتیالۍ یا ناکامۍ منلې وي او اندې کاوه دا کړکېچ به د قادر کارمل د کودتا غوندې ورغول شي او دی به له سیاسي شیبې لرې شي او یا ښایي کوم بهرني هیواد ته ولیږل شي چې پاتې منګ یا عمر هملته تیر کړي. د ترکي دغه مهال زړه ته ورتېره شوله چې یو مخ بندي دی یوازې د خپلې کورنۍ ښځې او 4 تنه ملګري وو چې د به ورځ د کتابونو پر لیکلو لوستلو تیروله. ویل کېږي چې دا د ترکي وروستی او نوی نخیر یا اثر و چې وروسته د امین د پلویانو د خوا له منځه یوړل شو. د 1909 زیږدیز کال د سپتمبر په 15 نیټه ماښام کابل راډیو خبرتیا خپره کړه. د ترکي د روغتیا خرابېدو له امله د واک پرېښودو یا استعفا غوښتنه ومنل شوه او نوموړی د دولتي او ګوندي دندو څخه ګوښه او د ملګرو په وړاندیز د ثور انقلاب بلندوی یا کومندان د انقلابي جرګګۍ یا شورا مشر د ګوند د ټولیز یا عمومي منشي په توګه وټاکل شو. خو د ورځې په اوږدو کې په کوڅه او بازار کې د ترکي د روغتیا پوښتنې وار په وار ډېرېدې او پر دولتي کړیو اړنګونه یا شکونه نور هم ډیر شول. دا چې دولت ته د ترکي فزیکي شتون لوی سرخوږی و دا بیا بله ماجرا وه. د همدې ورځې په ماښام د ساتونکو یا ګارډ یو صاحب منصب د ترکي استوګنځي ته راغی او ترکي ته یې وویل که ستاسو د کورنۍ تورسرې غواړي چې په امن کې وي نو موږ پریکړه کړې ده چې دوی د کورنۍ نور غړو ته چې په بل کور کې دی ولیږو. زه یوه ګړۍ وروسته راځم دوی دې تیارې وي. ترکی پوه شو او خپلې مېرمنې ورېرو او ورېرېګانو او اکا زوی څخه یې وغوښتل چې سره یو ځای شي. ګړۍ وروسته یو سرپټی ګاډی چې په مرمیو سوری و له ماشومانو ښځو او نارینهو ډک او په یوه کړکېچن اکر یا وضعیت یې د کابل پلچرخي زندان ته ورسول. اټکل کېږي 29 بندیان د 3مې پوستې له تېرېدو وروسته د لومړي بلاک په 2م پوړ کې چې
د لمر وړانګې نه لرلې زندانیان شول. په دې ډول د ترکي وژل را نږدې او اسان شول. د ترکي سره اوس استوګنځي کې یوازې 2 پخوالان چې له پخوا څخه به د دوی د لاس خوروا خوښوله اوسېدل. اوس به هم کله کله د هغوی د لاس خوروا په ډیر خوند خوړله. څو ورځې وروسته ترکي د نه خوړلو احتساب وکړ ترڅو دولت یا څارنوالي او یا پولیس نوي راغلي احتساب ته به دوام ورکړي. ترکي 7 ورځې احتساب وکړ خو هیڅ ډول غبرګون ونه ښود. د سپتمبر پر 28مه له کودتا 15 ورځې وروسته امین د ګارد بلندو یا کومندان جانداد او لوی درستیز جنرال یعقوب خان راوغوښتل او ورته یې وویل د ګوند مشرتابه پریکړه کړې ده چې د ثور انقلاب د لا بریالیتوب لپاره باید ښاغلی ترکی ووژل شي. هغوی د ستره پازا یا مسؤلیت وباله، خو امین به ویل په نړۍ کې د مترقي قواو غوښتونکي داسې بولی یا حکم کوي چې ښاغلی ترکی دې په شهادت ورسیږي او پازا یا مسؤلیت د شوروي ملګرو پر غاړه دی او دوی له دې کار سره همغږي دي. ښاغلی ترکی اوس یو ټولیز یا عادي متقاعد مامور دی او ښایي د احتساب له امله په خپله ومري، خو ژوند یې موږ ته خنډ دی. پوښتنه وشوه چې باید څرنګه ووژل شي. یوه وویل باید په توفانچه یا تومانچه وویشتل شي. وروسته دې وویل شي چې په خپل مرګ مړ شو. بل کس وویل یو وخت به هرومرو د دې په اړه څېړنه کیږي او که په څېړنه کې د بدن په ګولیو سوری ولیدل شي نو بیا ټول چپ شول. په دې وخت کې جنرال یعقوب یوه کیسه وکړه چې په 1980 زیږدیز کال کې د حبشې د ژغورنې د غورځنګ لخوا اوښتون یا انقلاب وشو او واک یې ونیوه. ټول واکمن یا امپراتور یې ونیوه او یو کال یې تر امنیتي څار لاندې روغتون کې تیر کړ، خو روغتیا یې د خرابېدو پر ځای سمیده او دولت هیخ یا حیران و څه وکړي چې مړ شي. یوه ورځ د منګیستو ځاني رنسپو یا ډاکټر د مشرتابه جرګګۍ د پریکړې سره روغتون ته راغی او د 2 نورو رنسپوهانو یا ډاکټرانو په مرسته یې د ټول واکمن یا امپراتور پر خوله بالښت کېښود او هغه هم 10 پیلو یا منټو کې ساه ورکړه او ومړ. د مشرتابه پلاوي غړی روغتون ته راغی او د جرګګۍ پریکړه یې په خپلو سترګو ولیدله. وروسته د امپراتور مړی د یوې دولتي ماڼۍ د تشناب کونج کې ښخ شو. زما نیز یا نظر دا دی چې موږ هم 10-12 پیلې یا منټه دې سختۍ ته ځان ټینګ کړو. دا کار به هم د او هم موږ ته ښه وي. ټول چوپ ناست ول او په داسې حال کې چې ډېرې پوښتنې لرلې خو ټولو د لوړو څوکیو د هیلې په درلودلو سرونه وښورول. صاحب منصبانو ته کابل ښار کې د 2 یا 3 مړستونونو یا قبرونو دنده وسپارل شوه چې په هغو کې یو د ترکي د کورنۍ هدیره قول ابچگان و. د پام یا احتیاط لپاره توپانچه یا تومانچه د زهرو ستنه یا پیشکاری او نورې لارې هم په نیز کې ونیول شوې. د اکتوبر 8 ماښام و چې د ار کوټې بڼ ته 3 صاحب منصبان ننوتل او یو ژغورګاډی یا امبولانس یې ورکې ودراوه. د ترکي کوټې ته په ننوتو دوی ترکی پر چپرکټ ناست ولید چې په اندونو یا فکرونو کې ډوب و. سر ته یې د اوبو ډک جګ او ګیلاس پراته وو او پر بله خوا یې څو زړې ورځپاڼې پرتې وې. صاحب منصبان په درنښت ودرېدل او یو بریتور صاحب منصب ور وړاندې شو چې موږ د لوی جرګګۍ یا مرکزی کمیټې او امین په بولی یا امر دلته راغلی یو. هیله ده تاسو پر کټ پرېوځئ. ترکی چې اوس یې د سر او ګیرې ویښتان غټ او یو مخ سپین شوي ول د اوسپنیز کټ څخه ولاړ شو او د جیب څخه یې د ګوند د غړیتوب پیژنپاڼه یا کارت او د لاس ګړۍ پرانستله او هیله یې وکړه ترڅو دا شیانې مېرمنې ته ورسیږي او بیرته پر کټ پریوت. صاحب منصبان که څه هم ټول ورخطا وو خو بولی یا امر ته یې سترګې نیولې وې. بریتور صاحب منصب چې رتبه یې تر نورو لوړه وه نورو ته یې نغوتا یا اشاره وکړه. نورو د حبشې د ازمیښتې یا تجربې پر بنسټ پر ترکي برید وکړ. یو کس یې لاسونه ونیول، بل یې پر پښو کېناست او درېیمې څنګ ته پروت بالښت پر خوله ورکېښود. د دوی ټولو سترګې پټې وې او 20 پیلې یا منټه وروسته چې دوی د ترکي له جسد څخه پورته شول د ترکي ساه ختلې وه. د ترکي جسم یې د کټ په سپین ټوکر کې وپیچه او بهر تم ژغورګاډي یا امبولانس کې یې واچوه او پر نامعلوم لوري یې یوړ.
په سبا ماښام د ترکي کورنۍ په پلچرخي کې خبره شوه او د کړکیو څخه غږونه تر ډیره پورته کېدل. د ترکي له مرګ وروسته د عیني شهیدانو له خولې حفیظ الله امین د ژوند په ډیرو اړخونو کې خواشینی او ګوښه ښکارېده او د هر چا د مسمومیدو له ډاره به یې خپله ډوډۍ له خوړلو د مخه په څو کسانو څکله. خاورو ته د ترکي د سپارلو په اړه ما کره معلومات ترلاسه نه کړل. که تاسو ته معلوم وي څرګندونه یا کمنټ کې ولیکئ. خو ویل کېږي چې هغه د کابل په قول ابچګان کې په پټه توګه خاورو ته سپارل شوی دی او څو شپې وروسته د دولت کسانو لخوا مړستون یا قبر ته اور اچول شوی او د هغه جسد په ایرو بدل کړی. هغه له شاه شجاع وروسته دویم افغان مشر دی چې د مړستون یا قبر نوم او نښان یې نشته. د ترکي د مرګ کیسه د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو مشر عبدالودود په ډاګه کړه چې همدا منښته یې د کابل په انیس کې خپره شوه چې د په خبره د سیاسي ارکان له مشر روزي او د ګاډ رسنیز مشر محمد اقبال سره یو ځای وژلي وو. په 1458 کال د تلې میاشتې پر 18 کابل راډیو د نور محمد ترکي مرګ داسې خپور کړ. د اوښتوني جرګګۍ یا انقلابي شورا مشر نور محمد ترکی د هغې اوږدې ناروغۍ له کبله چې ورسره لاس او ګریوان و پرون سهار سترګې پټې کړې او جنازه یې تېره ورځ په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. سرچینې: نور محمد ترکی ولې ووژل شو؟ یار محمد ترکی 1995 زیږدیز کال، داود خان د KGB په منګلو کې او زما شخصي یادښتونه. یادونه: څرنګه چې لا د ترکي مرګ د ادعاو پر بنسټ ویل کېږي تمه ده په دې اړه یو وخت کوم مشر مستند لیکوال ارا یا اصلي کیسه وکړي. د دې معلوماتو لیکوال ښاغلی سردار ولی و.